زه یو بېوسه ښځه او ما له هېڅوک هم څه نه راکوي زما ماشومان بچي دي خو کونډه یم خو په کور کې ما له چا څه رانه کړل زه ډېره مجبوره شوم زه ځکه رالم خو ما له دوی چا څه راکړل زما له بچو په پیسو وشي اخر دا کوم انصاف ته چې مالدار یې اخلي او غریب سړی څوک نه پېژني دا ولې بیا راځي دې ځایونو ته چې غریب دی نه ورکوي اوس څه غوښتنه کوي بس ما وی چې دلته به راله سره کړي بچو له به یو څه روړی اوسم خو بس پرې نه کړل درې نه کړل اوس په تشه نقصان شوی دی خاون ممبر دی دیوال مې پریوتی دی لکه بس کړی دی لرګي بتی ښودلي دي کوټه مې د موادو کوټه وه هغه ټوله ډوبه وه هغه خرابه شوې ده ټول درزونه شوې ده خو موږ سره امداد وکړو چې ته ځان له به پې ځای ځای کېدغه کړو چې ته پیسې چا راکړلې ټیک شو کونډه مې او لور مې هم کونډه ده او هر یو څه یې راځي او موږ له څوک نه راکوي او بچي مې د ټاټ کې کار کوي ټیک شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو بابل نمبر 4 کې موجود یم د ریډیو دپاره مې پروګرام ریکارډ کو دا خویندې دا میاندې چې کومې دي دلته کې ولاړې وي په قطار کې ما ترې نه پوښتنه وکړله چې څه ټیم راغلي یې تاسو ویلې چې یاره موږ سهار راغلي یو ټرکونه راځي تقسیمیږي او ځي ډاکټرې راځي تقسیمیږي او ځي دا زما سره په خوا کې چې کومې ولاړې دي دا هغه خویندې دي هغه میاندې دي کوم چې په کور کې مجبوره شوي دي او د نوړې رزق دپاره د خپلو بچو دپاره راوتي دي دلته کې او دغه ګاډي ته ولاړې دي زه به دا خبره هم وکړم د مستۍ نه چر هم څوک د کوره نه راوځي چې کم هم راوځي او په سر باندې برقه په سري که نه نو هغه ډېره مجبوره شي او بل ته لاس ور مخکې کړي ماله زما حق راکړه ټیک شو دا هغه خلک دي کوم چې سیلاب نه متاثره شوي دي کوم چې په بیل نمبر 4 کې په سیند په غاړه باندې کورونه دي او متاثره شوي دي د خویندو ما سره خبرې وکړلې ما ویډیو ریکارډینګ نه کو زه لګیا وم ما چې کوم دی د ریډیو دپاره آډیو ریکارډینګ کو خوړه مې درد وکړو زما په کور کې زما خپله خور چې کوم ده هغه ناسته ده په عزت سره ناسته ده هغه زه بهر نه راپرېږدم ولې نه راپرېږدم چې ما کې غیرت دی ما کې پښتو ده ټیک شو کوم خلک چې دلته کې راځي او دغه ټرکونه راوړي دلته کې تقسیموي یې په مخ مروت تقسیمیږي دا خویندې چې کومې راوتي دي دلته کې دوی له اوسه پورې سمیلو نه شو خویندو سره زه خبرې کوم رامخکې شه لږه دې خویندو سره خبرې کوم مورې سره ته میلاو شو نه سم رات سهار نه راغلم زه یو کونډه یم په پنځم کال مې د خاوند زه داروغونه یم کمره مې راپرېوتې ده اورې او اوس مې دونه څوک نشته چې لیوم پرې راته واچوي اورې کوم ځای دی مورې لږ داسې اوچت باره دی زه یې نه پېژنم اوس مې لکه ډه راوړې ده ټیک ته جي زه یې نه کور دې پروت دی لکه باران کې پروت دی داسې په دغه کوټه کې لکه مطلب د سر ځای دی نشته د سر چت مې نشته دی اوس څه غوښتنه کوي بس ما وی چې دلته به راله سره کړي بچو له به یو څه روړی اوسم خو بس پرې نه کړل درې نه کړل اوس په تش لاس ځي صحیح به دغه دوی یې راکړې ده راله ټیک شو مورې تاسو د کوم ځای زه را د بیلې د سیند د غاړې ښه ستاسو څه نقصان شوی دی خاون ممبر دی دیوال مې پریوتی دی لکه بس کړی دی لرګي بتی ښودلي دي کوټه مې د موادو کوټه وه هغه ټوله ډوبه وه هغه خرابه شوې ده ټول درزونه شوې ده راځو او بس همداسې ځو خاون مې نشته چې ګنې دې ځای له راشي او یا زموږ ایسو کې او یا چا سره لیکلي کړي او زموږ په کلي کې داسې خلک دي که نه چې هغه مخ په مخ کوي او د مخ کسان لیکي او دا ښه سوداګانې دي خو زموږ په دې سوداګانو کې زموږ ایسه نشته ورشو نو دا ډېره بده خبره ده ډېره مجبوریان نه دا خلک راوځي که نه او دا خبره وکړي چې ګنې زه مونږ له به هم سره راکړي مونږ له به هم سره راکړي مور انشاءالله د حق پته ملاویږي ولې به ته نه ملاویږي تاسو ته به ټول د حق ملاویږي خورې ته رقم ځئ مونږ هم د دې زونږ په هغه حالت باندې خو حقته سره ته میلاو شو نه مونږ له څوک سم نه راکوي بس څه ټیم ټوکن راغلی راشي او سهار راغلو ټوکن راشي او خلکو له ورکې د قمنډ رامنډي اوس هم نشته او کډم بل خوړلې ده کور هم همداسې پروت دی ټیک شو څه غوښتنه کوي بس کو موږ سره امداد وکړو چې ته ځان له به پې ځای ځای کېدغه کړو چې ته پیسې چا راکړلې ټیک شو خورې تاسو څه وایې رامخکې شه مورې رامخکې شه څه وایې زه هم کونډه یم او لور مې هم کونډه ده او هر یو څه یې راځي او موږ له څوک نه راکوي او بچي مې د ټاټ کې کار کوي ټیک شو او څه غوښتنه کوي نو چې سم څه راکوي هغه راکړي خدای راسره خو خدای غریبانه دا لور مې دا کونډه ده زه کونډه یم بچي مې ټوکن راله چا راوړي دي یو منټ زه ورځم حاجي زه مې سټاپ کړه